نو چې ګرانه اردوونکو نن په دې باندې موږ رڼا اچو چې په بلوچستان کې سکم د سکیورټي صورتحال دی د امن او امان صورتحال دی و دې ته کوم هغه معاشي سرګرمیانې دي په دې باندې بیډ امپیکټ یعنی بد اثرات اچولي دي یقینا چې معاشي سرګرمیانې تیزی وي نو په دې پوسه سه حالت د امن او امان صورتحال څخه دی هغه شدي او هغه برقرار دي خو لیکن کوم بلوچستان ته وګورو په بلوچستان کې لتیرو څو کلو څخه د بدامنی په در په یعنی پر لپسې سکم واقعیات دي هغه واقعیات زموږ معاشي صورتحال په بلوچستان کې ډیر تباہ کړی دی او تاسو ویناساسي په موجوده حالاتو کې سکم د سکیورټي چیلنجز دي و بلوچستان ته د دې په پیش نظر کاروباري حالتي سکم دي هغه مایوس دي کاروبار نستا روزګار نستا یو داسي فضا ده د خوف فضا ده چې لباره زخم څوک ناراضي بلوچستان ته چې هغه دلته خپل یو کار وکي یا خپل پیسې سکمه ده یعنی سرمایه سکمه ده هغه په بلوچستان کې انویسټ کی ځکه هغه ویریږي لږ سره یو خوف دی نو دا غیر یقیني صورتحال سکم دی د سره بلوچستان مخامخ دی تیر وختونو کې تاسو لیدلو چې د بلوچستان د شپږ میاشتې یعنی د ګرمي په دې موسم کې خلک به لباره څخه بیخي ډیر زیات راتلو دلته به نه صرف موسم انجوای کولی چونکه کوټه کې هغه شدید ګرمي چې کومه ده هغه نسته لکه کراچي لاهور اسلام آباد یا مختلف د ملک په نورو ایسو کې ده ډیر خوشگوار موسم وو نو دلته په خلک په ډیر غټه پیمانه باندې راتلو او دلته به خشک میوجات اخستلو دلته به کپڑے اخستلې او دلته به نور ځینې شیونه دي دغه سودا به کوله او دلته به خپل پیسې راوړله او به انویسټ کوله او بلکې دلته کم هوټلونه ریایشي هوټلونه دغه کارم شروانو نور د شک خورک سکم هوټلونو دکانونو هغه هم ش زبردست د شپږ میاشتې به دوی سیل کولی خپل کاروبار به پر مخ باندې روان ولی خو لیکن لبد مرغه لري تیرو لاسو کلو سیمور وګورو نو بلوچستان کې صورتحال هغه سي نسو پاتا سي هغه دي دومره حالات سازگار کی چې د خلک دراسي او دلته د کاروبار وکي یا خلک دلته د چکر د سیاحت لپاره براسي دا شوبي ټولي متاثر سولې ضروری دی چې حکومت بلوچستان د بلوچستان سیاسي جماعتونه علماء کرام او د بلوچستان سکم با اسره قبایلی مشران دي دا په ګډه باندې کښینی د دې صورتحال په متعلق باندې یو حکمت عملی تیار کی چې بیرته و دې صوبې ته هغه د خوشحالي ورځي څنګه ورکول کېدای شي هغه د کاروبار ورځي څنګه ورکول کېدای شي چې د خلکو ذریعہ معاش کم دی هغه هم په لار باندې سي او خلکو ته یو څه پیسې هم راسي او بلوچستان بیا د خوشحالي سره مخامخ سي